तेरा जुम्मा बांधे माता स्टार्स कड़े हो कि फिरौन पे इब्तिदा के यो डेर ख्वार इंसान बाज बुजुर्गान वाई छे दे मोर सरा पकिश्ताई किशोर आवागा वक्त की दाद अगेगी माशूमो नु किश्ताई पर दरियाब के माता शुआ मोर डूबा शुआ और दे दिया तख्ते द पासा पातिश ओ बो यौड़ो द सिन गाड़े तय वो गुर्जोलो अल तचार ऊनी वो वे सातलो तरबियत कोलो दद अगेना बाद चलो शुन ब्या ब्या दिरे पे बांधे सातले द जमाने हवादिसो इनकलाबातो से बादशाह जोड़ अजीजानो पर दुमरा ख्वारे और बद औरज दद तरबियत शवे और द जमाने इनकलाबातो जिसवख के दना बादशाह जोड़कर और सवख तेर श मुद्दे ऐलान कुछ ज खुदाए मां ज खुदाए मां और जमा रियाया के सुमरदा दाच सहर रापा से मावल बराजी माता बसजदा कवई अगे नरुस्त बबिया बलकार पसी अजीजान हुक्म हाकिम मर्ग मफाजात द हाकिम हुक्मो खलक बरात लो द तब सजदा कहो द्रेद्रीन सवा काल पदे असना की तीर द फिरौन सलोर सवा काल उमरो सलोर सवा काल चिदो गुरूर और तकब्बुर इंतहा तौर से न अल्लाह पाक इरादा होकड़ा चोस दजद गुरूर और द खबर इंतहा ओशवा उस सवाल पकार अजीजान उदाय उठ के याद करें कि हर कमाल सरा सवाल लाजिम फिरौन था द वक्त खल्क हुए कि सहजता दे खूब ताबीर दादे चिस्ता पदे बादशाह कि भैया अलग पैदा की आओ अगद अला सबा तबा की और अगद अला सबा तगर की फिरौन हुई कि दाफ आसान कार दे अलग पसंग पैदाशी माना तो खुदा के नजर के खुदा मन अलग पसंग माना पैदाश खजी जुदा करे और सड़िए जुदा करे अवार्ड रो कुछ सड़े बखपल खजो तन नजदीकी बस खजे वबियाली उसी की सड़ी वबियाली उसी चालक काड़ो पैदानिश चाड़ो बच्चा पैदानिश कम खजो च हमलो बचे बचोशु का जिनाए हुआ नो प्रे बैखवा और कालको नो हलाल बे असे न दे कि आगा अलग चर तराशी चा दला सब जगर के अविया जरा अलकान हलाल कर अविया जरा द खुदा शान तगोरा द मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम प्लार छो आगाए द खजो पसराए बांधे चौकीदार लगो चित्त बदलता प्यारा वर्के कि सोख सड़े खपले खजे तरानिश और उलूक निशी हो अगालत पैदानिश
چونکہ د موسی علیہ السلام مورم دغه سره کې نو خبر او شو موسی علیہ السلام مور چې څه وخت کې موسی پیدا کېده لاړه چرتا یو طرف ته بچه پیدا شي چې پیدا شي خاوند ته وایي چې زما حضور شوی دی خدای دې دا به څه کېږي اوس ځه راکه چې زه خپل خدای له بوځم وی مړ به کې نه پغې کړی دی او فرعون اوس په تخت ناست دی علما لیکي چې د قد نه ورکوټه او ډېره لویه ګیره وه او په دې ګیرو هر وخت کې ملغلرې پیرلې وي نو ګیره سپینېده چې د شروع شو نو خپل وزیر ته وې حامان ته چې زما خو ګیره سپینه شو دا خلق به وایي چې دا خدای سپینګیری شو هغه ورته وایي چې پام کوه چې د خدای نه توبه ونه باسي او د دې سپینوالي علاج به درته زه وکړم عزیزانو که لږ غوندې سوچ سمجھ لرئ بعضې وخت کې که فرعونم د څه نیکۍ نیت کړو نو مرګرو نه دی پرېښی نیکۍ کول په دې خبرو پوهېږئ که ده ووایي چې دا خو زه سپینګیری شوم په کار دا دي چې زه دا خپله اراده پرېږدم چې ګینې زه خدای یم نو حامان ورته وایي چې پام کوه چې ګبراو نه شي د دې علاج به زه درته بیا د 400 کاله بادشاه او په 400 کاله بادشاہي کې د په سر کې نو خوښي او 400 کاله د خدای دعوه کړو نو ما دا ټکي تاسو مخکې عرض کړو چې کوم شی چې کمال ته ورسي نو هغه سره بیا زوال لازمي د خدای عادت په دې کائنات کې په دې باندې جاری ده چې کوم شی کمال ته ورسي نو متصل ورپسې بیا زوال شروع شي عزیزانو دا د فرعون کمال غریبو مالدارم شو بادشاہم شو خدای انسان ته وې دنیا ورته سجدې مو کړې دا کمال اوس ته ګوره چې الله د زوال اسباب ورته په کومې طریقې جوړي په دې سره پوهېږي نه د زوال اسباب په داسې طریقه سړي ته جوړ شي چې کور کې ورته اور لګي او دته پته نه لګي کور کې اور ورته ولګي او دته پته نه لګي او هغه د کور د اور نه د خاتمه شي او د تباہی شي او د پته نه دیو جن هر وخت د خدای د قوت او د زور قائل اوسئ او دا ایمان لرئ چې الله په دې دنیا کې داسې قوت نشته چې ستاسو طاقت مقابله وکړي او داسې طاقت شته نه چې تاسو کړونی سي او تانه اخلاص داسې لاسو چې د خدای نیولې به د خدای نه اخلاص کی داسې طاقت په دې کائنات کې نشته عزیزان موسی علیہ السلام پیدا شو او بیا د فرعون په غیږ کې لوی شو او بیا دغه موسی علیہ السلام سو واقع مد نظر ملک پریخو بل ملک تلا
هغه ملک ته چې دې کوم ملک ته لاړ د هغې پیغمبر حضرت شعیب علیه السلام. شعیب علیہ السلام دو لونه وي، ای بغړې او چیلې سرولې، کوی ته بچراله ګډو چیلو له به اوبو ورکولې، پاکوي او داسې بوکه وه چا به څلوېښتو کسو رایستا. موسی علیہ السلام چې ورغی هغه په یوازې ځان هغه بوکه راوویست. اجنکی لاړې پلار ته یې وویل چې داسې یو نوجوان هلکو په یوازې ځان یې بوکه راوویسته. ورته وی تاسو ته تپوس وکړئ دا هلک به پیغمبري. شعیب علیہ السلام فرمایل چې دا هلک به پیغمبري، دا چا چې په یوازې ځان دا بوکه راوویست. ولی چې یو پیغمبر د څلوېښتو پهلوانانو عمره طاقت لري. د یو پیغمبر قوت چې دی د څلوېښتو پهلوانانو عمره وي. عزیزانو بیا څلوېښت هغه پهلوانان لکه د دنیا څلوېښت پهلوانان بیا د جنت یو پهلوان دا برابر. نو گویا دا حساب چې تاسو ولګوئ نو د یو پیغمبر قوت د 400 سړو عمره. په دې ملک داسې خلک هم تېر شوي دي چې هغوی دا به وایي چې پیغمبر ته د ډېرو ښځو اجازت څنګه خدای پاک ورکړی دی او مونږ ته د 4 نه زیات نشته. مونږ ته 4 ښځې جایز دي او پیغمبرانو ته 10 او 14 او سلسل جایز. نو پیغمبرانو ته که د قوت په اعتبار وی نو یو پیغمبر ته 1400 ښځې روا وې. 1400 خو هلته خیال د قوای شهوانی نو، پیغمبر ته د زیاتو ښځو اجازت په دې وجه و چې بعض مسائل داسې دي چې هغه به د ښځو په ذریعه ښځو ته رسي. نو پیغمبر ته به د ډېرو ښځو ضرورت ځکه و چې دا ښځې به مبلغین وي او دې ښځو ته به د خدای دین رسول. هلته د قوای شهوانی خیال نو، کین یو پیغمبر ته بیا 1400 ښځې پکار. تا ته 4 ښځې روا دي نو ته خو 4 پورا کا، که بیا 15 ضرورت پیښ شو بیا به تا دپاره څه خبره جوړي. نو شعیب علیہ السلام لونو ته ووایي چې بچیه دا هلک هر څوک چې دی دا پیغمبر دی، ځکه چې د یو پیغمبر طاقت چې دی هغه د 40 پهلوانانو برابر. ورشي تاسو ورته ووایئ چې زمونږ پلار غوښتی دا جنکی رالی او شعیب علیہ السلام سوال جواب موسی علیہ السلام ته ووایي. موسی علیہ السلام ورته فرمایل چې ډېره ښه ده ځئ چې ځو. چې روان شو نو هوا لګېده، نو موسی علیہ السلام دی جنکو ته ووایي چې تاسو رستو شئ او د رستو نه ما ته لار ښایئ چې زه په کوم طرف به ځم. داسې مه ځئ چې تاسو به مخکې روان یئ او زه به درپسې روان یم، ځکه هوا لګي او هوا سره دا جامې د انسان چې دي بدن سره ونښلي او اندامونه د بدن چې دي دا پکې ښکاري. بیا نو موسی علیہ السلام ورته فرمایل چې ما ته حیا راځي، لہذا تاسو رستو شئ او زه به مخکې روان یم او مخکې ما ته لار ښایي. د حیا د عالم ته وګورئ چې جنۍ ځان نه مخکې او هوا لګي ستا بدن سره جامې
پیوست شي او هغې کې اندامونه ښکاري نو زه چرته فتنه کې واقع نشم، لہذا تاسو رستو شئ او رستو نه ماته لار ښیئ نو روان چې شعیب علیہ السلام ته ورسېدل خبره اترې ورسره وشوې. شعیب علیہ السلام پوه شو چې دا هلک پیغمبر دی او دعوت یې وله ورکړو چې زه دا خپله یو لور چې ده دا تا ته په عقد نکاح کې درکوم. موسی علیہ السلام دا قبوله کړه چې ډېره خو د دې لور په مهر کې به ته دومره موده فلانه خدمت ما سره کړې، موده تیره شوه، نکاح وشو. موسی علیہ السلام ته دغه وخت کې خدای پاک وایي چې اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسی فرعون ته ورشه، داغه غرور او کبر چې دی هغه د حد نه تیر، داغه کمال چې دی هغه انتها ته ورسېده، اوس د زوال وخت دی، ورشه چې زوالی. ما تاسو ته عرض کړی چې هر کمال سره زوال لازم دی، هر شی چې یو ځل کمال ته ورسي نو هغې سره بیا زوال لازم. دا به تاسو له پېښور ښار ناصر خان اسلامي کیسټ هاؤس بیرون کچهری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان جناصر خان فرار ساتھ ملائیگی اور جدین علاوہ دنی تقاری کیسٹ بہن تاسو له جدید دکان نہ کرلا سکیدی شي او خصوصا د علماء دیوبند د تقاریر کیسټ. موسی علیہ السلام ته الله فرمایل چې اذهب الى فرعون انه طغى، ورشه فرعون ته داغه غرور چې دی هغه د انتها نه بار. موسی علیہ السلام را روان شو، چې را روان شو دغه ځای کې د بیبي ته دردزی شروع شو، بال بچ کېدو قصه شروع شو. موسی علیہ السلام دی بیبي ته وویل چې ته کېنه، لرې لږه رڼا غوندې ښکاري چې هلته نو زه تا ته څه اور یا رڼا سر شی راوړم. دی چې ورغلی دی هلته نږدې نو آواز ورته وشو چې موسی فاخلعنا علیک انک بالواد المقدس طوى، کیړه وباسا ته په یو پاک او مقدس وادي کې ولاړې، کیړه وباسا. دغه وخت کې د الله او د موسی علیہ السلام منځ کې خبرې شروع شو. دغه وخت کې الله پاک منصب نبوت چې و موسی علیہ السلام ته ورکړ او بیا یې تپوس کو د لاس کې امسا نیولې، ورته وی چې ما تلک بیمینک یا موسی، ستا د لاس کې څه دی موسی؟ موسی علیہ السلام ورته فرمایل هي عصای اتوکأ علیها واهش بها على غنمی، اے پروردگار ادم سادا اتوکأ علیها پدیز تکیا واما واهش بها على غنمی او پدی باندې زګړې او چیلم سروما. علماء لیکي چې الله ته تاسو کو چې ما تلک بیمینک یا موسی،
استاد لاس کې سدي په دې جواب دومره پکارو چې هي عصا د زما لاس کې امسا ده نو دا خبره دومره وګدا ولې کړه چې هي عصا يتوکأ عليها واهش بها على غنم دومره وګدي خبره ته ضرورت مفسرین وایي چې خبره داوا چې موسی علیہ السلام ورکه خیال کو چې اله خدنن موقدا الله سره د خبرو کو پختنه در نو کرا شل کی خبرې وګدي کا کې دې شي چې دا وخت بیا بلاس درنه نو دی وجنه موسی علیہ السلام ور سره خبرې وګدي نو الله ورته اذهب الى فرعون انه طغى فرعون تورشا داغه سرکشی چې د حد نه تیر راغه موسی علیہ السلام خدای ته وی چې یا الله زما جبه صفا نه ده ما جبه کې لکنت ده ما سره یو معین او مددگار پکار ده نو الله ورته فرمایل چې تا سره معین و مددگار هارون وزیرا هارون چې ستارو ده دا میں پیغمبرم کو دا بستا معین و مددگار دا دوار رال فرعون پا دربار کے ناس تے موسیٰ علیہ السلام خدای ته وی چې یا الله خود ډېر جابر او ظالمه بلا ده او زج ورشم واغتا ستاد توحید دعوت ورکوم نو کاغذ زور ازمائی کوله نو زبط کو خیراغا خوبم زور استعمالی بادشاہ دے د فوجونو د لخکرو خاون نو الله ورته وی چې اے موسی داغه د ټول فوج او د لخر جواب بستا د امثال کوي چې پوي شي پستر ګوي چې ورانه کوي دا امثال داغه مخه ته وګرځوا بیا تماشا کوي چې څه بچو موسی علیہ السلام سره د امثال نه نووت چې نه نووتو نو فرعون توي لعينا او د پروردگار عالم دشمنا ته خدای نه ورته څنګه خدای نه ته زما په کور کې نه شوه ته ما ته چې ته خدای نه راوی نه سي او چې دا غارت او پولیس ته حکم کولو چې راوی نه سي دغه وخت جبريل راغی واوحينا الى موسى ان الق عصاك فاذا هي ثعبان مبين واوحينا الى موسى ان الق عصاك الله ما دغه وخت موسی عليه السلام ته وحي وکړه چې تدم دام صاد دي فرعون مخه ته وغورځوا فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ ناګهانا دا غمسان یو لوی اژدها جوړه علماء وایي چې هغه اژدها داسې وه چې لاندې شونډه په ځمکه پرته وه او پاس شونډه د فرعون په محل پرته وه دومره دا خوله وازه وه فرعون چې څو وخت کې د اژدها د خولې ته وکتل نو موسی علیہ السلام ته आवाज وکړ چې دا بلا راټینګه کا ته چې سره ټیک وې زې منم او منډې کړې کورتا مفسرین وایي چې دستونه په دې یاري ولګېد 310 په دغه ورځ د یاري تلو 310 خپل یو ایڈوایزر ورته راغی چې ته څنګه خدای چې خپل غل نشي ټینګول تاسو خیال راغی موسی علیہ السلام امسا ته بیا دا لاس کو بس امسا
چې دې ټیک شو بیا راووت چې بیا راووت موسی علیہ السلام ته وایي چې خدای ته دې ووایه چې را میدان ته شي زما او ستا مقابله ده. موسی علیہ السلام ته ورته وی چې ټیک ده راوځه کم میدان ته یو میدان مقرر کو او ورته وی چې ته هم جادوګری زما دې جادوګرو سره ته مقابله وکړه. فرعون ټول خپل جادوګر هغه میدان ته را جمع کړ او سلرمان او ماران او دا چیزونه جوړ کړي وو. موسی علیہ السلام ورته ولاړ او تماشا کول چې ډېر سات تیر شو دوی خستړي. موسی علیہ السلام ته فرعون وایي چې وایه خدای ته چې دې مقابله وکړي کړه هغه خلک خدای مال یو شهر کړي دا به دې مقابله کې رام سایدا کې ورغورځو چې وروي ورغورځولا الله فرمایي وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ. ما په دغه وخت کې موسی علیہ السلام ته وحی وکړه چې تدم دام ساده دې مارانو مخې ته وګورځو. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ. ناګهانه اوامسانه یو اجدها جوړیږي او چې یو سای راخ کداغیه جوړ کړي ماران او لرمان دا ټول راخ کو ختم. د جادوګرو چې ولید چې دا زمونږ د دومره مودې خواري او مهنت چې ده دا لرګي راخ کو حرکت دا مقابله چې دا یا خدای کولې شي او یا پیغمبر کولې شي. دا موسی یقیني پیغمبر دی او دا فرعون چې دا لعنتی دروغجن. بس جادوگر ټول والقی السحرة ساجدین ټول جادوگر خدای ته په سجده پریوت. دا موسی یقیني پیغمبر دی او دا فرعون چې دا لعنتی دروغجن. بس جادوگر ټول والقی السحرة ساجدین ټول جادوگر خدای ته په سجده پریوت. چې پریوت فرعون ورته دا څوک ورته آمنا برب العالمین. اے فرعون آمنا برب العالمین من برب العالمین ایمان رو. ورته رب العالمین خو زیم کنه زه خدای نه بلکم خدای دې چې تاسو په ایمان راوړو. نو جادوګر ورته وی چې او ټیک دا ته هم ځان ته خدای وې لیکن آمنا برب موسی و هارون. آمنا برب موسی و هارون مونږ ایمان هغه د هارون او د موسی په خدای باندې. موسی علیہ الصلوۃ والسلام پسې چې فوج کشي وکړه فرعون او موسی علیہ السلام د دریاب غاړه ته ورسید نو اسمان ته وکړه چې خدای اوس پڅ کی رستو فرعون او داغه لخر دی او مخ کې دریاب دی اوس بزک سکو نو الله ورته لار برابر ورته وی اضرب بعصاك البحر په دې امسا دې دا دریاب اوه دا په امسا چې دریاب له گزار ورکو په دریاب کې 12 لارې جوړې شوې. موسی علیہ السلام سره چې څومره مسلمانان روانو په 12 لارو کې ورکوشو او پکې روان شو. علامہ ابن خلدون وایي چې کومه لارې کې چې خلق روانو نو دا موسی یقیني پیغمبر دی او دا فرعون چې دا لعنتی دروغجن.
بس جادوگر ټول والقی السحرة ساجدین، ټول جادوگر خدای ته په سجده پریوت. چې پریوت فرعون ورته وی دا څوک ورته وی آمنا برب العالمین، اے فرعون آمنا برب العالمین، من پر رب العالمین ایمان راوړ. ورته وی رب العالمین خو زیم کنه، زه خدای نه بلکم خدای دې چې تاسو په ایمان راوړو. نو جادوګر ورته وی چې او ټیک ده ته هم ځان ته خدای وای، لیکن آمنا برب موسی و هارون، آمنا برب موسی و هارون، مونږ ایمان هغه د هارون او د موسی په خدای باندې. موسی علیہ الصلوۃ والسلام پسې چې فوج کشي وکړه فرعون، او موسی علیہ السلام د دریاب غاړې ته ورسید، نو اسمان ته وکړه چې خدای اوس پڅ کی رست فرعون او داغه لخر دی او مخ کې دریاب دی، اوس بزک سکو. نو الله ورته لار برابر ورته وی اضرب بعصاك البحر، په دې امسا دې دا دریاب اوه دا په امسا چې دریاب له گزار ورکو، په دریاب کې 12 لارې جوړې شو. موسی علیہ السلام سره چې څومره مسلمانان روان په 12 لارو کې ورکوشو او پکې روان شو. علامہ ابن خلدون وایي چې کومې لارې کې چې خلق روانو نو د اوبو دیوالونو، دا لار دا دلته د اوبو دیوال دی، دلته بل لار دا بیا د اوبو دیوال. دې لار کې چې کوم کسان روان دي نو هغه ډکه رااله چې هغه خوانه لارې والا مرګریم جوړو بو یاوره. نو الله د اوبو په دې دیوال کې ورته کړکۍ جوړې کړې، کړکۍ. نو دوی به په لارم روانو، په کړکۍ کې به خپل مرګرو تم کتل. یعنی الله دومره رنجشم د دوی نه برداشت کولو چې تعالی ما په دریاب کې لار درکړه، نو دا خو مال ګرانه نه ده چې ته مرګري تم ګوره په لار کې روان. نو په دریاب اوبو کې ورته کړکۍ جوړې کړه. دی پورې وته فرعون چې راغی د غاړې ته نو ودرېد او پوه شو چې تبا کېږم. قوم ورته وی چې ورځه ورپسې کنه ته څنګه خدای، نو غیرت ونیو. خور ته پته وه چې موسی په حق دی، او زما نن د تبعی ورځ ده، خدا زما په کور کې لوی دی، اوس به زه د پیغمبري منم. دا زما په غیږ کې لوی دی، زه به د پیغمبري منم. نو فرعون د موسی عناد ټینګ کړو، کینی ورته پته ولګېده چې نن زه تبا کېږم. ورکوشو او چې د دریاب د منځ ته شو، الله اوبو ته وی چې وینیسا، اوبو په داسې شو چې وینیو دا سر د اوبو نه را بهر کو، او موسی علیہ السلام ورته د دریاب په غاړه ولاړو تماشا یې کوله چې اوس به څه کېږي. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ.
اے بنی اسرائیل آغا ورځ را یاد کئی چې ما نجات در کړو تاسو له داغه دریاب نه چې په کوم دریاب کې می فرعون سره د قوم غرق کړو 12 لارې می در تپکې جوړې کړې بیا می دو بو په دیوال کې در تکړکې جوړې کړې فانجیناکم د دریاب نه می تاسو له نجات درک واغرقنا آل فرعون فرعون میں سرد آل پاوبو کے غرق وانتم تنظرون حال دادے چې تاسو د موسی علیہ السلام سره ولاړ وئی د دریاب په غاړه او تاسو تماشا کولا تاسو ورته کته چې تاسو مخکې نه دا دومره عظیم قوت راونیو دومره لوی طاقت مالک نه راونیو فرعون 400 کاله بادشاہي کړی و 400 کاله او په 400 کاله کې په سر کې نو درد شوه فرعون سر رويستو او موسی علیہ السلام ته आवाज وکړ چې موسی خدای ته دی وایي چې ما بچ کی پتا ایمان راوړم توبه کوم موسی علیہ السلام ورته आवाज وکړ چې الان قد ندمت ولا ينفع الندم اوس پیمانه شو دا اوس پیمانتیا څه سود نه لري اوس اسم علماء وايي چې فرعون په هغه وخت کې اراده د توبه وکړه چې څه وخت کې د غرغره شو نو چې څه وخت کې احوال د آخرت په سړی منکشف شي او قریب الموت شي نو باس د توبه د کافر نه قبليږي او باس د توبه دا د مسلمان قبول د انسان تصور دا پکار دی چې 24 غنټه بدد دا تصوري لکه د موسی علیہ السلام په زمانہ کې یو شپونو اشپون چرته اوریدلی موسی علیہ السلام نه چې داسې الله یو ذات ته د دومره کمالات او مالک ته د دومره صفات او مالک ته وغیرہ او شپون خو چونکې د شپونو قلو هغه دا خیال کړی دی چې دا الله بم چرته د انسانانو غوندي یو لوی انساني ناغه به وی چې یا الله ته بچرته زما خو ډیر خوښه جامع به د خیر نشوي چې درته لګي وینځم یا الله ته بچرته زما د دې ګډو د چلو ډیر خپای دي چې دا در باندې اوس کما یا الله ته د ټول کائنات تصرف کوي ته بچرته ستړی شوی به چې لږه چاپی دی وکم دا د وظیفو چرته موسی علیہ السلام بلاره تیرېدو پې را پیښ شو چې دا یې واورېده نو ورته ویل و بیړه دې غرقه شه دا څه ویلې ولې خدا خوراک کوي خدا ستړی کیږي قرآن کې راځي کنه الله لا اله الا هو وای نازیزان لا تاخذه سنه ولا نوم الله پاک له خوب ورزي او نستړی کیږي نو موسی علیہ السلام غشپون توحید د خدای بنده ده ته څه دا خواره خبره د کفر کې ته بچرته استړې به چاپی به کو جامې دی وینځم پایدر باندې اوس کوم ناشپون ورته وی چې زه خو ساده غوندې ما نو موسی علیہ السلام ته چې والله کا نور پويږي ولې کافر شوی بس ګډو چیلای په ځای پرې خو لار یو کنده کې سم لاستو چې وا خدای نو زه خو پتا مې نه ما
او ما خو ته یادولې استاد پیغمبر ویلې چې ته کافر شو او زه څه وکړم نو مولانا روم وایي چې وحی آمد سوی موسی از خدا وحی آمد سوی موسی از خدا بندے مارا چرا کر دی جدا موسی علیہ السلام ته وحی وشوا چې موسی ازما یار دی ولی ما نه جدا کو خدای ورته وایي چې ازما یار دی ولی ما نه جدا کو دا شپون خو خدای وی زما یارو موسی علیہ السلام حیران اک پکش بیا ورته وحی وشوا چې تو برای وصل کردن آمدی تو برای وصل کردن آمدی نے برای فصل کردن آمدی اے موسیٰ ما خود دید پارا دنیا تا لے گلے چھ ما سر خلق یاران کا ما خود دل نہیں لے گلے چې ما نه یاران جدا کا ورشا زما د ذات او د صفاتو تبلیغ ورته وکا زما شان ورته وخایا نو بیا تماشا کاوه زما عزیزانو چې دا ځای صفائی دا ځای د کفر الفاظ ویم الله ورته یار وای ورته کنه چې دا دې صفائی او نیت پاک مور دومره لویه خزاوه چې موسی علیہ السلام ته وی چې بچیا کوهی تور ته روانه د خدای راسته کمزورې مده منځ نشم کوله کراته معاف شي نو چې موسی علیہ السلام کوهی تور ته لاړو نو خدای ته وی چې مور مې وی چې کله مونږ راته معاف شي ول زه ورته وای چې مکه و مونږ بیا چې څورځې پس دې کوهی تور کتلو ول بچیا دې خدای پاک نه پښتنه وکړه چې مهرباني خو دې را باندې وکړه مونږ دې را تماف کو چې ستان نوم سده چې موسی علیہ السلام ورته وی څو وخت چې ستان نوم سده وی چې ورته وای چې هغه وی چې زما نوم دې بے پروا سنوم مې دې بے پروا قل هو الله احد اللہ الصمد اللہ الصمد سمانا اللہ بے پرواہ دے وغی توائی چھ زمانم دے بے پرواہ چھ کور تراغ مور تی تپوسو کو چھ بچی او دیوی خدای پاک تاوی چھ وی سنو می دے وغی چھ زمانم دے بے پرواہ بس یو وای ناری کو دا کٹ ازانو غرزولو ولی موری ویل بچیا والله کا منز قضا کم وی چې ولی وی داغه نوم چې بے پروا ده نو که قیامت کې می دوزخ ته روانه کی زه به سو کم بے پروا خدا مانو چې چا پروا نه لري کنه تاسو خیال موسی علیہ السلام یو ورځ خدای ته وی چې یا الله ته ودکېږو الله ورته فرمایي چې موسی یو بوتل راواخلا او لاس کې ونیسا ولټه راخه بوتل راواغستو لاس کې ونیو الله پاک پس نره غوندې باد نسیم راوالو زولو موسی علیہ السلام ته خوب ورا او چې د خوب ډچکای واله راس چې بوتل د لاسه پریوتو مات شو چې ویښ شو الله ورته سپوي شو وی الله خپوي شو وی موسیٰ کا زود کے دے نو دا ټول کائنات به تر اوسه پورې باقی نه وای پاتې دا ما ټینګ کړی دی نو دا کائنات به مو سپورې داسې مات ویل کدا ستالاس کې بوتل چې مات موسی علیہ السلام یو ورځ خدای پاک ته وی چې یا الله ته
خپل انصاف ما ته وښایه. انصاف دا خو اسانه خبره ده. ورشه او د دې فلانې چینی پلا غاړه کېنه، غږ مه کوه، چپ غلی یو طرف ته کېنه. موسی علیہ السلام لاړو د چشمې په غاړه باندې کېناستو. په دې کې یو بوډا راغی. بوډا د چینې په غاړه اوبه وڅښلې، د پیسو امیانه ته پریوته. چې امیانه ته پریوته بوډا لاړو. چې لاړو یو ماشوم هلک راغی، اوبه یې وڅښلې چې ګوري امیانه پرته ده، نو اوچته کړه او تختې. چې و تختېدو په دې کې یو بل سړی راغو، اوبه یې څښلې. چې اوبه یې څښلې هغه بوډا چې دی واپس راغو او دې سړی ته وایي چې دلته ما نه امیانه یې پرېوتې وه د پیسو. هغه ما خو نه ده لیدلې. ویل څنګه تا نه دي بل څوک اډو راغلی نه دی؟ اوس هغه ته دا څه پته وه چې ماشوم تښتولې ده. لیدلې ده نه ده لیدلې، اغستې ده نه ده اغستې. خیر هغه بوډا سره هم توره وه، راوی ویستا دی بل سړی نه سر والو مړی. موسی علیہ السلام خدای پاک وایي ته وایي چې یا الله غسته انصاف دا دی. امیانه چا یوړاو سر دې پې د چا پرېکو. ویلاو اے موسی دا زما انصاف. څه پوه شوې؟ وی یا الله زه خو پوه نه شو. وی واوره د کوم ماشوم چې د دې بوډا نه امیانه یې یوړه، د دې ماشوم د پلار امانت دې بوډا سره پروتو، دا بوډا پې منکرو. د دې ماشوم د پلار نه دی بوډا امانت ایثار کړی او نه یې ورکول. د دې ماشوم پلار پکې مړ شو، د هغه حق د دې بوډا په غاړه پاتې. نو په دې چل باندې نه دې ماشوم ته د خپل پلار حق ورسول. انصاف دی که نه دی؟ خو دا مړی چې کو وی دا مړی چې کو دا داسې چلو چې د دې بوډا پلار چې و د دې مړي پلار وجلی و، دته پته نه وه. په دې رنګ مې په دې بوډا د پلار بدل واغستو د هغه سړي نه. خیال هم راغی پوی بم نه او بدل بدر نه واغستی شي. موسی علیہ السلام ته خدای پاک وی چې وای اوس دا زما انصاف دی که نه دی؟ وی یا الله دې نه زیات انصاف بل څه نشي. اوس په ظاهر ته ګوره عقل حیران شي چې امیانه په کم رنګ کې پې یوړه،
سړی په کم رنگ کې په مړ کو نو ظاهري طور خو ورته عقل حیران شي لیکن معنوي طور چې وګوري هغه عین انصاف شوی دا بتا صلاح پیښور خار ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان د ناصر خان سره سات ملاویږي او د دین علاوه د دینی تقاریر کیسټ به هم تاسو لا د دې دکان نه ترلاسه کېدی شي او خصوصا د علماء دیوبند د تقاریرو کیسټ نو قرآن کریم کې الله ذکر کړی دی د هغه خلقو چې کوم خلق سره او سپین جمع کوي او د الله په لار کې نه خرج کوي نو د دې خلقو انجام بدای لکه موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې حکم د زکات راغی نو د ترزو قارون قرآن کی راضی ان قارون کان من قوم موسی نو قارون د موسی علیہ السلام د ترزو او دومره مالدارو علماء لیکي چې په 12 قچرو به داغه د خزانو کنجیانې بار کې دي نو موسی علیہ السلام چې ورته وې چې زکات ورکا څومره ورکنه دومره هغه چې زکات راټول کو هغه څلوي ډېرې جوړ شو چې ډېرې جوړ شو دې باندې خو خدای راستی کا زماړو شي نمره مال خو ځنه شم ورکوت موسی علیہ السلام ته وی چې زه پکې نه او خلق را جمع کو میټینګ وکړه چې تاسو څه خبرې موسی علیہ السلام د زکات حکم کړی دی ځان مالدار کوي او مونږ غریبان کوي راځي چې صدا سي کار ورته پیدا کو چې بس خلق ته ټول منحرف شي او مونږ هم تخلاص څوک وسه الزام په لګاو صاحب په لګاو نو یو خزای راوسته چې خزای راوسته ورته دا یو بکس د اشرفو ډک والا خو چې موسی علیہ السلام تقریر کوي او د خپ جذبه کې راشي نو تبر اپاسي او به چې ما اورید د خبره د دیګه ما سره نعوذ بالله بدفعلی کړي دا ودا بکس والا او په مجلس کې په موسی علیہ السلام دا الزام ولګي هغه ډېر بکس واغستو د موسی علیہ السلام بیان چو هغه ته ورله چې ورله پکې کې ناستا چې موسی علیہ السلام په خپل عروج کې راغی نو دار پاسه ده چې را پاسه ده په دې نیت چې زه په الزام ولګوم اوس د الله دې شان تا ګور را پاسه ده په سنیت او خلینه وزي چې اشهد الله اله الا الله واشهد ان موسی کلیم الله اے قوم واوری اشهد الله اله الا الله واشهد ان موسی کلیم الله مال قارون یو بکس دا اشرفو ډک را کړی دی او ټول قوم سره میټینګ کړی وعده کړی و چې د په موسی علیہ السلام دا الزام لګی زما دې د موسی په خدای قسم وی چې په دې نیت را پاسې دم چې په الزام لګوم پویم نشم او ایمان مې پراوړ الله اکبر
موسی علیہ الصلوۃ والسلام ډېر لوی جلالی شاه ډېر خپش اسمان ته وکتل الله ورته دغه وخت کې جبريل راولېږلو ورته وی چې د ځمکې واګې ستا په لاس کې دي چې هر څه ورسره کې موسی علیہ السلام ځمکې ته وی چې یا ارض خذي وینیسا ځمکې تر دې ګیټو ګیټو لاندې را قوم ولاړ دی او تماشا کوي قرآن کی راضی کرنا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ اغه ورځ یاد کړئ چې دریاب مې درته سری کړ تاسو مې بچ کړئ او فرعون مې سره د قوم په کې غرق کړ او وانتم تنظرون تاسو ورته کتل تاسو د دریاب په غاړه ولاړ وئ او کتم چې دریاب فرعون رونی وو او موسی علیہ السلام ته आवाज وکړو چې زه مسلمانې ګم استا خدای منم کا بچ مې کې هغه ورته الان قد ندمت ولا ينفع الندم اوس چې ګیر شو اوس یې سم نکی سلور سوا کال او شو چې ستا اصلاح نه کېده سلور سوا کال اوس یې سم نکی نو دا قوم ولاړ دی او تماشا کوي چې قارون زمکه راخ کو بیا ورته وی خوځي تر دې ګوډو ګوډو را بیا ورته وی خوځي تر دې ملا د مرای پورې را چې تر مرای لاندې لاړو ورته لو موسی دولت د پاره دې مړ کړم چې مال می تا ته پاتې شي هغه وینا ورشي د ټوله خزانه راوړي سړی لاړو تمام خزانه راوړي او دته په سر کې چې کې وي بیا ورته زمکه ته وی چې خوځي زمکه سره د خزانو جذب کړو ترننه پوره قارون په زمکه کې روان دی او خزانه په سر ده او قارون هلاک شد که چهل خانه گنج داشت هغه خزانه او کوی چې ور سره ډکو لاړو نست نابود شو سره د مال تباہ او برباد شو عزیزانو دولت امتحانی غریبی دا امتحان غریبی ځان له امتحان دی او دولت ځان له امتحان غریبی دا امتحان دی چې ګورم تا باندې مې شپه وګې راوسته سره د بچو مې نهار کړی ګورم چې ته ما ته رجوع کړې او کته یو بنده ته رجوع کړې دغه نه پاخوا مختلف قسم مزاجونه یا مختلف قسم عقائد د چا عقیده د روس دي د چا عقیده د چین دي د چا عقیده د امریکای دي د چا عقیده د انګريزانو دي د چا سب بلا دي د چا سب بلا دي بهرحال هغه سره زما کار نشتا زما کار د تخلیق آدم متعلق صرف د قرآن کریم سره او چې کوم ما تاسو په مخ کې بیان واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين وذل الكفار والمشركين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها
واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. په اخلاص دعا وکړئ چې خدای د پاکستان قانون قرآن، خدای د پاکستان قانون قرآن، یا الله دا موجوده بر سره اقتدار طبقه که قانون نه راولي خدای داسې طرف ته ورکړي چې بعد په دې طرف را خدای د ملک حکمران هغه خلک کی چې ستا د قانون تابعدار وي، ستا د قانون اتباع کوي. شرم پرده مو ساتي.